فإن قيل فيكون فعله الاختياري واجبا أو ممتنعا وهذا ينافي الاختيار. مخکې اعتراض چې کله علم د الله تعالی او اراده د الله تعالی عام شوا، افعال د عباد ته هم شامل شوا، نو عباد په دې افعالو کې مجبور دي. ولی ځکه علم او اراده د خدای دا بیا متعلق د وجود د فعل سره. د خدای علم او اراده به چې بنده به دا کار کوي، نو د بنده دا کار کول واجب شو، ځکه د خدای د علم او د اراده مخالفت خو ممتنع دی. او یا به د خدای د علم او اراده دای چې بنده به دا کار نه کوي، نو بیا ممتنع شو، ځکه د خدای د علم او د اراده تخلف خو ممتنع دی. لکه په پوه شئ، نو په انسان کار کول دا واجب دی او نه کول دا ممتنع دی. او د امتناع او د وجوب سره خو اختیار نه، نو بنده مجبوری محض شه، جبریه وی زمون مذهب ثابت شه. تاسو قلنا سره تیر ورځ جواب کړو، هغه جواب داو چې الله په علم کې دادی او الله اراده د دې خبرې سره متعلق کیږي چې بنده به دا کار په خپل اختیار سره کوي. هلکه په پوه شئ، نو اراده خداوندی او علم خداوندی دا د بنده د فعل نه اختیار سلب کوي نه، بلکې اختیار ورته نور هم مضبوطی. او چې اختیار ورته مضبوطی نو جبر نشتا، جبر خو علی چې بنده کې اختیار نه. دا خبره تیر شوی. اوس بل اعتراض په انقیل سره کوي. خلاصه د اعتراض دا ده، یلکه دا بنده دا فعل اختیاری کول واجب دی او یا ممتنع دی. هلکه په پوه شئ، د خدای علم او اراده د دې سره متعلق شو چې بنده به دا کار په اختیار سره کوي، نو د بنده فعل اختیاری واجب شو. او یا د خدای علم او اراده د دې سره متعلق شو چې بنده په خپل اختیار دا کار نه کوي، نو د بنده دا فعل اختیاری ممتنع شه. نو چې امتناع وجوب بیا هم راغی، نو اختیار د کم ځای نشي. ګورئ، فإن قیل فیکون فعله الاختیاری، نو شي به فعل اختیاری د خدای واجبا واجب او ممتنع یا به ممتنع شي. وهذا ينافي الاختیار، دا وجوب او امتناع دا خو منافی ده د اختیار سره، مثبت د اختیار خو نه ده. قلنا منگا جواب کو انه ممنوع، دا خبره منگا نمانو چې پیر اختیاری دا بنده دی واجب شي او یا دی ممتنی شي، نو سلب د اختیار دی وشي، دا نمانو. فإن الوجوب بالاختیار، ځکه وجوب بالاختیار محقق للاختیار، خ مضبوطون کې د اختیار دی، لا منافی له، منافی د اختیار خو نه دی کنه. و اذن بل جواب دا کو منقوص بافعال الباری، تاسو خبره ماته د افعالو د باری، دا ماته د بچا افعال الکا الله تعالی چې خپل یو فعل کوي، نو د خدای کارونه ټول په اختیار دي که بغیر د اختیار نه؟ په اختیار دي کنه. نو چې خدای خپل یو کار کوي، نو علم د خدای کی چې دا کار به کوم که نه، نو علم هم ور پورې متعلق کیږي د خپل فعل پورې او اراده. نو که د خدای علم او اراده د یو کار پورې متعلق شوا، هغه واجب یا ممتنع شه، سلب د اختیار ورشو، نو بیا خو په خپل کارونو کې هم خدای مسلوب الاختیار دی، مضطر د اختیار نشتا ستاسو درای مطابق. هلکه په پوه شئ،
کم پیل سره چې علم او اراده متعلق شي تاسو وایي د هغې سره اختیار ختمیږي نو د خدای د پیل سره هم علم او اراده متعلقه ده د خدای د پیل نه هم اختیار سلب شو اضطرار راغی نو خدای مجبوره دی چې کار کوي او مجبوریت خو منافی دی د الوهیت سره کنه هلکه په دې ځای پوه شئ فإن قیل سره بلې اعتراض کوي چې اهل سنت استاسو مذهب دا دی چې بنده فاعل بالاختیار دی فاعل بالاختیار دی ته وایي چې موجد د فعل دی څه دی او مخکې خو د معتزله سره تاسو لانجې وکړې چې بنده موجد نه دی موجد خدای دی موجد خالق هلکه پې پوه شئ دلته جبریه وایي اهل سنت تاسو دلته څه وایئ دلته وایي چې خدای بنده فاعل بالاختیار دی د فاعل بالاختیار خو بله معنا موږ له نه ده معلومه فاعل بالاختیار خو دې ته وایي چې موجد د فعلي صحیح او مخکې تیر شو چې بنده موجد نه دی موجد څوک دی الله دی هلکه پې پوه شئ بله خبره دا ده چې بنده موجد شه او فاعل شه بالاختیار نو دا فعل خدای پیدا کړی دی او بنده وکړو نو دا شی یو دی او د دوو قدرتونو نه لاندې راغی نو یو معلول د دوو علتونو د لاندې راغی او یو معلول خو د دوو علتونو نه لاندې کېږي که نه لکه دا اعتراض کوي یا جواب کو فإن قیل که څوک اعتراض وکړي لا معنا لکون العبد معنا نشته دی خبرې ته چې عبد فاعل بالاختیار دی الا مگر معنا دا د کون موجدا لافعالی کېدل د دې بنده چې پیدا کون کې د افعال دی بالقصد والاراده په قصد او اراده سره وقد سبق وړاندې تیر شوي دي ان الله تعالی مستقل بخلق الافعال الله مستقل دی په خلق د افعالو کې څوک ورسره شریک نشته و ایجاد یا په ایجاد د افعالو کې ومعلوم او دا خبره هم معلومه ده ان المقدور الواحد یو مقدور چې پیل د عبد دی دا یو مقدور شو لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين نه داخليږي لاندې د دوه مستقل قدرتونو نه دلته خو د دوه لاندې د دوه قدرتونو مستقل نه راغی چې قدرت خداوندی دی او یو قدرت د عبد دی قلنا سره دې جواب کوي لا کلام فی قوت هذا الكلام قلنا من گوایو لا کلام فی قوت هذا الكلام هیڅ خبره نشته په مضبوطیا د دې خبره کې چې تا کوم وکړه دې کې هیڅ شک نشته چې دا ډیره مضبوطه خبره ده ومتانتی په کلکوالی د دې کلام کې الا خو مگر دومره خبره ده انه لما ثبت بالبرهان هر کله چې په دلیل سره ثابت شوه چې ان الخالق هو الله تعالی چې خالق الله تعالی دی وبالضروره او دا بدیهی خبره ده جن لقدرت العبد و ارادتی مدخلا فی بعض الافعال چې قدرت د عبد او اراده د عبد لپاره دخل شته په بعض افعالو کې لکه حرکت د بطش دون البعض بعضو کې د بنده هیڅ اختیار نشته که حرکت الارتعاش لکه د پالچ خوځېدل نو موږ اوس حیران شو چې کم ته اوس موږ د بنده پیل ووایو کم ته نه وایو نو احتجنا بالتپسی منگا محتاج چو بزان خلاصولو کی انحاز المزیق دا دی تنگسینا الى القول دی خبری دا چی قولو کو بیان اللہ خالق چا اللہ تعالی خالق دے والعبد کاسب عبد کاسب دے اللہ تعالی دا دی پیل خالق دے او عبد کاسب دے تحقیق دار چا صرف دا عبد قدرتو و ارادتو چا بندخ پل قدرت و اراده واری پیل تا دی تا کسب وی او چې د ارادې نه وروسته کار وشي نو دې ته خلق وایي لکه تا اراده واړوله قدرت دې واړو مانځه ته ودرېدلې نو دا کسب شو او چې مونځ وشو نو دا خدای پیدا کړ و ایجاد الله الفعل او ایجاد د الله تعالی فعل لرا عقیب ذلک وروسته د دې نه خلق دا خلق دی والمقدور الواحد لا مقدور واحد داخل دے تحت قدرتین دے دو قدرتونو نا
وبدی پکې اله ده چې دواړه خو په یو جهت سره وي لیکن بجهتین مختلفتین په مختلفو جهتونو سره فالفعل مقدور الله تعالی فعل د عبد د خدای مقدور دی په جهت د ایجاد سره چې پیدا کړی خدای دی او مقدور د عبد دی په جهت د کسب سره وهذا القدر من المعنى ضروريا او دا اندازه د فرق نه ضروری دی وان لم نقدر على ازيد من ذلك اگر که مونږ قادر نه په زیات د دین په تلخیص العبارت په خلاصه کولو د عبارت المفصحه چې ښکار کون کې د مقصد د پاره ان تحقیق کون فعل العبد د تحقیق د دې خبره نه چې فعل د عبد به خلق الله و ایجاده په پیدائش د الله په ایجاد د الله د مع للعبد فيه من القدره والاختيار سره د دین چې بنده لپاره کې قدرت او اختیار شته فعل خدای پیدا کړی دی او بنده لپاره کې قدرت او اختیار شته ایا مقدور تحت قدرتین راغې بدا کوم خبره چې وکړه مونږه چې بد دین نور زیاته مونږ نه راځي دا مطلب شو وای نه شي وای شي مونږ ویلې چې مقدور واحد داخل ده تحت قدرتین خو بجهتین مقدور د الله ده په جهت د سره خلق سره ایجاد سره مقدور د بنده ده په اعتبار د کسب سره بس دا خبرې دي او یو مقدور دی او د دوه بندم په کې کار کوي او خدای پیدا کوي نور د دین اخوا مونږ نه پوي بس هلکه د علم کلام مسلې دی د سیدی چې یو ځای پورې بابا کې لاړ شي بیا به ودرېږي مخکې به نه ځي چې مخکې پکې لاړې نو بس لاړې هلکه پې پوه شئ دلته به بس ټاپ شي نور به مخکې نه ځي دا معتزله او دا جبریه او دا چې د علم کلام په دې مسلو کې بېلارې شوي دي نو دا د ډېر تحقیق نه شوي دي دا ډېر محققین خلق دي دا یوه خبره چې راوباسي ګوره څومره ضروري خبرې دي او مطلب بل دا د چې هغوی د عقل پسې تللي دي او بس نقل پکې ګوره که کوم ځای کې نقل نه عقل د دومره حده پورې کاروه چې اصول د دین خراب نه شي نقصان ونه رسېږي بیا دا مه وایه چې دا د عقل خلاف ده د علم کلام مسلې د عقل خلاف نه دي البته ماوراء العقل دي یو خلاف العقل یو ماوراء العقل ماوراء العقل دا معنا زمونږ د عقل نه ډېر اوچتې دي زمونږ عقل ورته رسېږي نه پې پوه نه شئ زمونږ دغومره عقل دی او د علم کلام مسلې غوټې دي یو د زرګر تلی یو دا کانټی ګاډي خلک په کم شي تلی او د زرګر په تله سره تلی که نه یوه توله او دوه تولې او ماسه او غیره دغه ورګوټي یو سړي غټ ټرک ډک کړی د ګټو نه غټ غټ ګټان یې پکې اچولي او روهن کړي و اندر شیر په کوڅه یې ورننه باسي او څوک دې تپوس وکړي چې دا څه کې وایي دا دلته په زرګر په تله تلم خلک ورته هوښیار وایي که قمقله دا خو وړه تله ده په دې دومره غټ رګونه خو نه تلل کېږي دا خو به په کانټه تلې نه منګه چې دا دین خبرې او د علم کلام خبرې په دې عقل تلو دقسې ده لکه دا غټ رګونه چې د زرګر په تله تلو دا د زرګر تله ده په دې به دا وړې وړې خبرې چې استنجا څنګه کېږي او مطلب دا دی چې 14 کې 100 فرض دي او شپږ نمبرو کې څلورم نمبر څه شی دی تبلیغیانو څلورم چې دي اکرام مسلم او دا خبرې په پکې کې صحیح ده هلکه څلورم نمبر زده کوي تبلیغان خپلو کې وایي هلکه څلورم کې وچلېږه هغوی په دغه کې وایي که نه داسې په څلورم کې وچلېږه هلکه اکرام مسلم نه اکرام تبلیغي د مسلمان اکرام خو نه کوي که نه تبلیغي د خپل تبلیغي اکرام کوي او چې کوم مولا امام ورسره ټیم وخت لګوي چې روزو مې روزو له ورسره ځي د هغه ښه اکرام کوي او چې نه ځي ورسره وایي د هدایت دعاګانې ورته کوئ خدای شته هدایت دعاګانې ورته کوي دلته وخت کې موږ سره دا تبلیغیان ران شوي وو ډېر وخت وشو دلته یو پکې تیز او ډېر اوس دغه شوی دی
مطلب دا چې لوپر شوی دی لوپر دی مونځ به هم نه کوي نو هغوی مشوره کوله چې دې مولوي صاحب سره څنګه چل وکړو چې دی را ټولو مختلفې خبرې کړې لوپر شوی چې دی نو هغه ورته ویل چې راځئ د شپې به ورته د هدایت دعاګانې تهجدو کې کوو هلته یو کس و ډېر تیز و ډېر ګرم او اوس نشته هغه ماله ویل داسې خبره کړې ده بس دا موږ ملګري را جمع کېږو دا سړی وهو نو ما چې وی وهی څه چل به وشي سم به شي وایي نه نو ما ورته ښه خبره کړې که بده وه غلطه خبره یې کړې ما غلطه پسه ده چې دې تهجد له راپاسي او ماله دعاګانې کوي نو دا خو ښه ده که بده ده نه و ډېره بېادبۍ په انداز کې ویل ملا خو هغه د هغه خپل مزاج دی هېڅ تا هغه تبلیغ پرېښوده څه وخت وروسته اوس سوچل او پر او حرام خور او مردار دی د خدای مردار دی تبلیغ نه چې مونځ هم جمع سره نه کوي تاسې پرې پوه شئ نو دا خبرې به په عقل سره معلومیږي زمونږ عقل خو دې ته نه رسېږي چې موږ لکانو چې قبر ته لاړ شي ګورئ حواس چې کار پرېږدي نو هلته بیا عقل کار شروع کړي دلته موږ تصیزونه چې ښکاري دا منو او هلته یو سړی راشي چا هغلته پلانکی ولاړ دی نو موږ ته عقل وایي چې ویې منه ځکه دا خلک دروغ نه وایي او بعضې ځای کې عقل زمونږ کار پرېږدي نو بیا د وحي سلسله شروع شي بیا به د وحي منئ هلکه 200-300 فوټه کویان خلک وباسي هغه کې نه اور راخیږي او نه پکې باغونه راځي پکې او موږ ته قرآن او حدیث څه وایي چې شپږ فوټه د قبر وکنسته او مړی دې پکې کېښود هغه دپاره یا جنت دی باغ دی او یا ورته دوزخ دی د اور کندر او حفرة من حفرین نو موږ که اوس عقل کارو باید د دې خبرې نه انکار وکړو چې دا د مولیانو خپلې قیسې دي خو موږ به عقل نه منو وایي به زموږ عقل کار نه کوي دا ماوراء العقل خبرې دي موږ یې منو چې رسول الله وایي چې نبي ویلي دي نو موږ یې منو تاسې پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ دا پنجبیریان بعضې چې کوم دي خدای دې ښه کړي هغوی وایي راځئ چې دا قبر کې مړی وګورو چې عذاب پکې شته که نه چې د کالي سوځېدلي دي د کفن سوځېدلی دی راځئ چې ویې ګورو هغوی عذاب قبر مني خو دې قبر کې نه مني دې قبر کې برزخ کې مني الین یا سجین کې الین کې ښه حالات او سجین کې بد هلکه تاسو پرې پوه شئ نه دا خو د معتزله خبرې دي هغوی د عقل پس اطلاق او د دهریانو خبرې دي سبا له به وایي زه خدای هم نه منم ولې ځکه کوي مونږ ته یې وښایې چې کوم شی تا ته ښکاري هغه به منې اسباب د علم خو صرف حواس نه دي که نه عقل هم دی او خبر صادق هم دی که نه دا په خبر صادق ثابته ده چې دا شی شته هلکه تاسو پرې پوه شئ بس بکو ولهم په